بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم اوریدونکو، محمد داود عابد ستاسو دعاګانو محتاج ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر شو. الله مقدرمن او خوشحاله لره د اسلامی نشریاتو دغه پروګرام کې د موقع سره مناسب په اهم موضوعاتو تاسو سره خبرې اترې کیږي. نن تاسو سره د اسلامی میاشتې اخیری کمې ته چې ذوالحجه ویل کیږي د دغې په اړه تاسو سره یو څو اهمې خبرې اترې کوم. قدرمنو، عشره ذوالحجه یعنی د غټ اختر د میاشتې ړومبنۍ لس ورځې عشره. اسې خو ټولې میاشتې ډېرې اهمې دي او په هر یوې کې اسلامي واقعات او تاریخ موجود دی. خو بیا په تیره د لوی اختر کومه میاشت ذوالحجه چې ورته ویل کېږي دا ډېره د اهمیت وړ ده، ځکه چې په دې کې بعضې اهم عبادات چې دي نو هغه دې سره تړلي دي. او بیا په دغه میاشت کې ړومبنۍ لس ورځې چې دي هغه ډېرې زیاتې اهمې دي. قرآن مجید او احادیث مبارکو کې د دغه ورځو سره تړلي بعضې احکامات داسې دي چې هغه انسان ترسره کړي نو رب العالمین دغه انسان ته د هغې ثواب ورکوي. د شریعت لخوا په دغه لسو ورځو کې چې کم اعمال ثابت دي نو هغه لس اعمال دي. په هغه لس اعمالو به انشاءالله العزیز نن تاسو سره زه په دغه پروګرام کې خبرې اترې کوم. ذوالحجه دا د اسلامی کال اخیری میاشت ده او دا میاشت مونږ له یو سبق راکوي، یو درس د عبرت راکوي، او هغه دا چې ای مسلمانه رب العالمین تعالی ژوند درکړی دا روان کال چې دی اسلامی دا به په دې میاشت ختمیږي. ستا د ژوند نه یو کال بلم کم شو. د کوم مقصد او غرض د پاره چې رب العالمین ته پیدا کړی او دا ژوند یې دله درکړی دی څومره پورې د هغه مقصد حاصلولو کې ته کامیاب شي. یو قسم د کال د ختمېدو اخیری میاشت او انسان ته عبرت ورکوي چې ګورې دا کال ستانه تیر شو، سوچ وکړه چې په دې کال کې تا نه کمې شوي چې هغه په آینده کال کې دوهره ونه کړي، هغه غلطۍ په آینده کال کې دوباره ونه کړي. محترمو، رب العالمین په اسلامی میاشتو کې رمضان المبارک ته چې کم فضیلت ورکړی دی او بیا په رمضان المبارک کې چې اخیری عشرې ته کم فضیلت الله تبارک و تعالی ورکړی دی، یاد ساتئ بعینه همدغه فضیلت د ذوالحجې د دې میاشتې ړومبنو لسو ورځو له ورکړی شوی دی. رمضان المبارک میاشت ډیره اهمه ده، خو بیا د اخیری لسو ورځو فضیلت یې ډیر زیات دی. همدغه شان د ذوالحجې دا ړومبنۍ لس ورځې چې دي هماغه شان الله پاک فضیلت دې له هم ورکړی دی. قرآن مجید او احادیث مبارکه کې د ذوالحجې د میاشت سره تړلې لس اعمال چې دي هغه ثابت دي. ړومبی عمل په دغه میاشت کې د نیکو اعمالو کول. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت نقل کړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د رب العالمین په بارگاه کې د نورو ورځو په اعمالو کې داسې یو عمل نشته چې د هغې ثواب د ذوالحجې د ړومبنو لسو ورځو د نیکو اعمالو نه زیات وي. یعنې څومره لوی فضیلت چې د دې ذوالحجې د ړومبنو لسو ورځو د عبادت دی
داسې د یوې میاشتې او د یوې ورځې د عبادت هم هغه نه ثواب نشته دی. مطلب دا چې په دې کې دا کوم عبادت وشي که هغه هر یو نیک عمل وي، خو چې په دې 10 ورځو کې وشي د نورو میاشتو د عباداتو نه زیات ثواب لري. صحابو عرض وکړه د الله پیغمبره جهاد فی سبیل الله هم دغه شان دی، یعنی د جهاد فی سبیل الله هم زیات ثواب د دې 10 ورځو د عبادت دی. نبی علیہ السلام ارشاد فرمای او د جهاد فی سبیل الله هم زیات ثواب د دې ورځو په عبادت کې دی. البته که یو سړی جهاد لاړ، په خپل هم لاړ، مال هم ځان سره یوړ او بیا چې راته نو ځان سره هیڅ هم واپس راونړل چې څه وړي ټولې د الله په لاره کې قربان کړل، نو د هغه ثواب بیا ځان لدی. خو د دې نه علاوه څومره نیک اعمال چې دي په هغې کې د ټولو نه زیات فضیلت والا عمل هغه دی چې هغه په دې 10 ورځو کې وشي. دا یو عمل شو. دویم عمل چې د احادیثو نه ثابت دی هغه په دې میاشت کې د ذکر الله کثرت دی، د الله پاک ډیر ډیر یادول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د رب العالمین په نزد د 10 ذی الحجه نه زیات فضیلت والا ورځې نشته دي، او نه په دې ورځو کې کړی شوی عمل نه زیات فضیلت والا عمل الله ته نږدې بل شته دي. لہذا نبی علیہ السلام فرمائی تاسو په دې ورځو کې سبحان الله وای، لا اله الا الله وای، الله اکبر وای، الحمدلله وای، او دا اذکار ذکرونه کثرت سره کوي. نبی علیہ السلام د دې حدیث مبارک مقصد دا دی چې په دې 10 ورځو کې کم عبادت کیږي نو دا ډیر زیات فضیلت والا دی. الله پاک ته ډیر محبوب هم دی د دې ورځو عبادت، نو لہذا تاسو د نور عباداتو سره سره ذکر الله کوي، تسبیح، تهلیل، تکبیر، تحمید، دا ټول کثرت سره کوي. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، دا ټول ذکرونه نبی علیہ السلام فرمایي دا بهترین ذکرونه دي. په دې 10 ورځو کې تاسو خامخا د دې اهتمام کوي. دریم سیز چې په دې 10 ورځو کې ثابت دی ناغه نفلی روجی دي. دا ډومبنې 9 ورځې چې دي په دې کې نفلی روجی که یو انسان ونیسي د ډومبې ورځې نه واله تر اخرې 9مې ورځې پورې، نو دا ډېر لوی ثواب لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رب العالمین ته د 10 ذی الحجې عبادت نه زیات محبوب عبادت یو هم نشته. لہذا تاسو د ذی الحجې د ډومبې 10 روجې ونیسئ او د دې هر یوې روجې ثواب د 1 کال د روجو برابر دی. یعنی په دې ډومبنو 9 ورځو کې که یو سړی روجه ونیسي نفلي، دا داسې ده لکه د 1 کال روجې چې د ونیوي. یو روجې برابر د 1 کال د روجو ثواب لري. قدرمنو مونږ او تاسو وخت قیمتي وګڼو، انسان هیڅ پته نه لګي چې آیا را روان کال په دې ورځو کې به زه ژوندی یم که نه. نو چې مونږ او تاسو د ذوالحجې د میاشتې دا ډومبنې 9 ورځې چې دي په دې کې مونږ روجې ونیسو، دا به د 9 کالو برابر ثواب لري. او بیا وروسته د عرفې د ورځې د روجې فضیلت درته ځان له بیانوم. دا د عام ورځې چې کمې د ډومبې ورځې نه واله ډومبې او 2 او 3 او 4 تر اخره پورې. نو دریم عمل د نبی علیہ السلام د احادیثو مبارکو نه د دې ورځو د روجو ثابت دي چې مونږ او تاسو په دې ورځو کې روجې ونیسو. 4م عمل په دې 9 ورځو کې 10 ورځو کې شب بیداری ده، د شپې پاسېدل، شپه رونول، چې په دې کې مونږ د الله عبادت وکړو، مونږ تهجد وکړو، د قرآن تلاوت وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د 10 ذی الحجې د هر شپې عبادت د لیلة القدر د عبادت برابر دی. روجه کې مونږ څومره خوشاله یو چې په آخري 10 شپو کې په طاق شپو کې لیلة القدر ملاویږي او د هغې ثواب خیر من 1000 شهر.
د زرو میاشتو د عبادت نه زیات ثواب لري. نو مونږ کوشش کوو چې عبادت وکړو چې هغې کې مونږ راشو. نبی علیہ السلام فرمایي د دې ذوالحجې د ړومبنو 10 ورځو چې کومې شپې دي دا هره شپه د لیلة القدر برابر ثواب لري. دا شپه چې چارونه کړو په دې کې شب بیداري وکړه، نفل یې وکړل، تهجد یې وکړل، تلاوت یې وکړه، دا داسې ده لکه ده چې په لیلة القدر کې عبادت کړي نو چې څومره ثواب په هغې ملاویږي دقه نه ثواب د دې شپو په عباداتو باندې هم ملاویږي. 5م عبادت په دې 10 ورځو کې هغه د عرفې د ورځې روژه ده. اسې عامې روژې خو د یو کال برابر ثواب لري چې د ړومبۍ ذوالحجې وشي، 2مې، 3مې، 4مې وغیره. خو بیا چې کومه د عرفې د ورځې روژه ده نو د دې ثواب بیا نورم زیات دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه، داغه نه دغه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو د عرفې د ورځې روژه نیول زما د رب العالمین نه دا قوي امید دی چې د دغې ورځې په روژې نیولو به دغه روژهدار ته الله پاک د تیر شوي کال او د آینده کال ګناهونه معاف کړي او دا یوه روژه به د هغې کفاره وګرځي. دا څومره لویه خبره ده. انسان نه خطا کیږي، ګناه تی کیږي، انسان به کوشش کوي چې ځان وساتي، خو بیا هم انسان کمزوری دی، خامخا خطا ممکن ده. نو که دې د عرفې د ورځې دا یوه روژه ونیسي نو رب العالمین به د تیر شوي کال ګناهونه معاف کړي او د راروان کال ګناهونه، یعنی د یوې روژې په برکت به الله تبارک وتعالی د انسان د 2 کالو ګناهونه معاف کړي. دا څومره لوی فضیلت دی، مونږ او تاسو د دې نه محرومه نشو. د ذوالحجې د عرفې د ورځې یعنی د دې میاشتې د 9م تاریخ د اختر نه یو ورځ وړاندې چې کومه روژه ده دا مستحب ده او ثواب یې زیات دی. ما تاسو ته عرض وکړو. قدرمنو په دې 10 ورځو کې یو بل اهم عبادت چې دی نو هغه خپل نوکونه او ویښته نه کټ کول دي. په دې 10 ورځو کې باید چې هغه خلکه چې هغې قربانۍ اراده وي چې دي نوکونه هم کټ نه کړي، ویښته هم کټ نه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې په تاسو کې هغه کس چې د هغه د قربانۍ کولو اراده ده او د میاشت د ذوالحجې ولیدله، د ذوالحجې د ړومبي تاریخ نه دله پکار دی چې دی خپل ویښته او نوکان نه کټ کوي. دا مستحب دی او په دې کې ثواب دی. دا مسله یاد ساتئ چې کوم خلک قرباني کوي نو د هغې دپاره دا مستحب دی چې هغې د ذوالحجې میاشت ولیده نو د ړومبۍ ورځې نه واله تر د قربانۍ پورې دی د نوکان، ویښته وغیره نه کټ کوي. که هغه د سر ویښتي او که هغه د بدن د نورو اندامونو ویښتي، خو هغه دې په دغه ورځو کې دا ویښته نه کټ کوي. د بدن یوه حصه دې هم دی نه کټ کوي، نوکان، ویښته، هر څه چې وي. بیا چې کله دې قرباني څنګه وکړي د قربانۍ نه وروسته به بیا دې ویښته هم کټ کولی شي او نوکان هم کټ کولی شي. قدرمنو دې ځای کې دا یو خبره یاد ساتئ چې په بعضې مسایلو کې مونږه غلو کوو، زیاتې کوو، د حد نه پکې تجاوز کوو. یو خو دا استحباب دا د هغه چا دپاره دی چې د هغې د قربانۍ اراده وي، نور چا دپاره نشته. دویم دا مسله صرف د استحباب قدرې ده، مستحب دی. اوس که د یو انسان قرباني ده او دی د ذوالحجې په دې ړومبو 10 ورځو کې چېرته ویښته کټ کړل یا نوکان کټ کړل نو ګناهګار نه دی او نه د قربانۍ په ثواب کې کمې راځي. دا نه چې خلک ورته او ته دا ویښته ولې کټ کې، او ته دا نوکان ولې کټ کې. نو که مجبوري شي بیا خو خامخا پکار دی چې انسان کټ کړي.
مثلا د انسان د بدن ویښته دي زیاتی او په هغې باندې د 40 ورځو نه زیات وخت تیر شوی دی، نو اوس خو په ده واجب دی چې دا ویښته به کټ کوي. نو لہذا که د قرباني نیولې هم ده او نیت یې هم کړی بیا به هم دی دا ویښته کټ کوي، ځکه چې دلته دا ویښته نه کټ کول دا مستحب دي، خو چې د 40 ورځو نه خبره ووخته نو ویښته کټ کول واجب شو. نو داسې به نه کوي چې د یو واجب عمل دپاره ته استحباب باندې عمل وکړې، واجب عمل پرېږدم د استحباب دپاره واجب پرېږدي، داسې به نه کوي. دې کې دا مسله یاد ساتئ، د انسان د بدن زیاتی ویښته په دې باندې به انسان هسې خو په کار دا ده چې هره هفته انسان د دې صفایي وکړي، خو بیا هم که انسان سست دی نو چې کم از کم د 40 ورځو نه زیات په دې باندې ونړي. که 40 ورځې پوره شوي نو بیا واجب دی چې دا به دې کټ کوي، او چې نه کټ کوي بیا دې ګناهګار دی. نو اوس د یو سړي ورځې شوي دي او دلته قرباني راله او میاشت د ذوالحجې شروع شوه، اوس دې ګوري د بدن ویښته غټ شوي دي، دې خوا قرباني ده، نو څه وکړم؟ نو ویښته کټ که، ګناهګارېږي پې نه، بلکې واجب دي په تا باندې چې 40 ورځو نه پې اوس ورځې اوړي او ستا ویښته به نور هم غټېږي او ته به ورته ناست چې ما خو د قربانۍ دپاره د قربانۍ د دې ورځو خیال ساتلی ویښته او نوکان نه کړ. یا یو سړی دی او د هغه نوکان سم غټ شوي دي او دلته پې قرباني د دې میاشت افتتاح پې راله، میاشت ولیدلی شو، ذوالحجه شروع شوه، اوس دی وایي چې یاره نوکان کټ کوم، هلته قرباني ده چې نه کټ کوم، دا خو دونه غټ شوي نوکان دې کټ کړي، ګناهګارېږي پې نه. درته مې وي چې دا مسله صرف او صرف د استحباب تر حده پورې ده، په دې کې به غلو نه کوو، که چا ویښته یا نوکان کټ کول نو هم به ملامته کوو نه. بهرحال شپږم عمل په دې میاشت کې چې دی، په دې 10 ورځو کې چې دی، هغه ویښته او نوکان نه کټ کول دي، د هغې وضاحت ما تاسو ته وکړ. اووم عمل په دې 10 ورځو کې بلکې په دې میاشت کې به زه ووایم چې هغه تکبیرات تشریق دي. د دې میاشتې د 9 تاریخ د سحر د مانځه نه واخله تر 14 تاریخ د مازدیګر د مانځه پورې هر فرض مانځه نه وروسته د بالغ نارینه او زنانه دپاره تکبیرات تشریق یو ځل ویل واجب دي. سړی به لږ په تیزه وي او زنانه به په قلار باندې وي. د ذوالحجې د اسلامي میاشتې د اخیري چې کومه میاشت ده د دې سره تعلق لرونکي یو اهم عبادت هغه تکبیرات تشریق دي. شروع به کله کیږي؟ نو د ذوالحجې د 9 تاریخ نه، یعنی د عرفې د ورځې د سحر نه، د اختر نه وړاندې چې کومه ورځې لوی اختر د ذوالحجې په 10 تاریخ راځي، نو په 9 تاریخ د سحر مونځ چې وکړي نو ورپسې به تکبیرات شروع کړي. نو د اختر ورځ نه یو ورځ مخکې یوه، د اختر لومبۍ ورځ، دویمه او دریمه. نو دغه 14 بلکې 4 اختر پسې راځي چې دا دغه میاشتې 14 تاریخ راځي. په 10 تاریخ اختر شو نو 10 11 12 او 14 تاریخ د مازدیګر مانځه پورې د هر مانځه نه وروسته یو ځل تکبیر ویل دا واجب دي. نارینه به لږ په تیز اواز وي، زنانه به په قلار اواز وي. دا کم تکبیر دی؟ الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. قدرمنو یاد ساته تکبیرات تشریق د هر فرض مانځه نه وروسته یو ځل ویل دا واجب دي، د نارینه زنانه دواړو دپاره. په ماشوم باندې واجب نه دي، که ووایي نو ښه خبره ده. دا 9 نمبر عمل شو د دغه میاشتې. 8 نمبر عمل د دغه میاشتې هغه په دغه میاشت کې د لوی اختر ورځ ده او په لوی اختر ورځ باندې د اختر مونځ کول دي.
د اختر د مانځه سره سره پکار دا ده چې انسان د اختر په شپه باندې هم عبادت وکړي. نو نهم عمل اتم خو د اختر مونځ کول شو، د هغې به بیا چېرته وضاحت راشي انشاءالله. خو نهم نمبر د اختر په شپه باندې عبادت کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د دواړو اخترونو په شپو کې په یو شپه باندې عبادت وکړه د ثواب په نیت باندې، الله پاک به په هغه ورځ د ده زړه نه مړ کړي په کومه ورځ چې د نورو خلکو زړونه مري. نو د دغه شپې د عبادت ډیر زیات ثواب دی. عموما مونږ خلکه دغه شپه په لهو لعب کې تیره کو، په لهو لعب کې د تیرولو په ځای دا مونږ په عبادت کې تیره کو. ثواب رب العالمین په دې کې ډیر زیاتې خوستی دی، مونږ او تاسو د ثواب نه محرومه نشو. لسم عبادت په دغه لسو ورځو کې هغه قربانی کول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په لسم د ذوالحجې د اختر په ورځ د زناور د قربانی کولو نه په ثواب کې زیات عبادت یو هم د الله په نیز نشته. یعنی په دغه ورځ په اعمالو کې د ټولو نه بهترین عمل د الله په نیز قربانی کول دي. نبی علیہ السلام فرمایي د دغه قربانۍ زناور د قیامت په ورځ به د خپلو ښکرو، د خپلو خشنو او د خپلو ویښتو سره راځي او دا به ستاسو په نیکو اعمالو کې د دې شمیر کیږي. او نبی علیہ السلام فرمایي د دغه څاروي د وینې ساس کې ځمکې ته د غورځېدو نه وړاندې چا چې قرباني نیولې د هغې الله پاک بخشش وکړي. نبی علیہ السلام فرمایي لہذا تاسو په خوشحاله زړه باندې قرباني کوئ. یعنی د قربانۍ کولو څومره زیات ثواب شو. قرباني دا یو واجب عمل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه وروسته هر کال قرباني کړې ده. یو کالم نبی علیہ السلام قربانی نه ده پرېښوستی، او کم کار چې نبی علیہ السلام لګاتار همیشه کوي او یو ځل یې نی پرېښی نو دغه کار او دغه عمل ته واجب ویلی کیږي. دا د هغې د وجوب دلیل دی، نو قربانی واجب ده. کم خلک چې قربانی نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره ډېر لوی وعیدات ذکر کړي دي. لکه نبی علیہ السلام فرمایي په تاسو کې چې کم انسان په هغه قرباني لازم ده او بیا هم قرباني ونه کړه نو هغه دې زمونږ د اختر منځونو له نه راځي، عیدګاه ته دې نه راځي. قدرمنو د قربانۍ ثبوت د قرآن مجید د بعضې آیاتونو نم دی. قربانی دا یو ډیر فضیلت والا عمل دی. په دې ورځو کې خلکه بهانې جوړې کړي، یاره جی زما خو دا چل دی او دا چل دی او په ما قرباني کیږي او که نه کیږي. بهانې مه جوړوئ، دا په کال کې یو ځل یې دغه ورځې چې تېرې شي بیا ته روزانه څاروي حلالوه، خو هغه ثواب ته بیا نه رسي کوم چې ستا د قربانۍ په ورځو کې د څاروي حلالول د قربانۍ په نیت باندې وي، د هغې چې څومره ثواب وي. حضرت زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه تشریف فرماو. صحابه عرض وکړ د الله پیغمبره دا قربانی څه څیز دی؟ نبی علیہ السلام فرمایل قربانی ستاسو د پلار حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دی. صحابه عرض وکړ د الله پیغمبر مونږ ته په څه ثواب میلاویږي؟ نبی علیہ السلام فرمایل د هر ویښته په بدله کې یو نیکی، او د وړې چونکې په یو تار کې ډیر تارونه وي نو د هغه هر تار په بدله کې یو نیکي به رب العالمین تاسو ته درکوي. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د قربانۍ په ورځ د قربانۍ نه زیات محبوب عمل الله پاک ته بل نه وي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د قربانۍ نه زیات یو عمل د الله ته نږدې په دغه ورځ نه وي. البته رشته داري دا د هغې نه هم زیات فضیلت والا عمل دی چې سړی یې وپالي.
رشتہ داري نه پالل عظیمه ګناه ده، او چې رشتہ داري او پالي نو د هغې ثواب بیا د دغې ورځې د قربانۍ نه انسان ته زیات میلاویږي. نبی علیہ السلام مبارک په خپل هم قرباني کوله او خپل اهل و عیال ته هم د قربانۍ حکم کو. یو ورځ حضرت فاطمه بیبي رضی الله تعالی عنها راوغوښتل او ارشاد یې ورته وفرمایه، ای بیبي فاطمې، کله چې تا څاروي د قربانۍ ذبح کیږي حلالیږي نو ته ورسره خوا کې ودرېږه، ځکه د ړومبې قطرې د وینې غورځېدو سره د انسان مغفرت کیږي. قدرمنو دا ډېرې درنې خبرې دي. مونږ یو کس هم د قربانۍ نه پاتې نشو، د اختر په ورځ خامخا قرباني وکړو د چا چې وس کیږي. او د دې 10 ورځو کم از کم دا څومره عباداتو تذکره چې ما تاسو ته وکړه په دې کې یو هم پرېنږدو، مونږ او تاسو ته دغه عباداتو خیال وساتو. قدرمنو اوس را سره د پروګرام وخت پای ته رسي. د رب العالمین نه به دعا غواړو چې الله دې مونږ او تاسو ته دغه ټولو نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي چې هغه یو یو مونږ ترسره کړو. انشاءالله العزیز د اواز په لار ملاقات به تاسو سره بل پروګرام کې کوم. تر هغه دمه ستاسو له خوا اجازه اخلم چې هر ځای کې الله مقدرمن او خوشحاله لره. د لوی الله په امان.